ولې چې سړی ملګري سره کینی نو ملګری به ورته وایي چې دا واله دا نشه وکړه ونه وایي چې یاره موږ ته ملګري وي چې راشه نشه وکړه موږ له الله ما څخه نه دي راکړي سر جی بس ډېره غلطي م کړې وه ما داسې غټه نشه کړې م نه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو یو ځل بیا د پبلک هیلث ټي وي نه ستاسو روز تاسو ملګری ذیشان خان تاسو ته مخاطب یم. موږ سره دا ملګری ولاړ دی دینه به تپوس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وړومبی را سره خپل تعارف وکړئ چې نوم هم څه دی د کوم ځای سره تعلق ساتي. زما نوم دی محمد اویس. زه شهبازګړی اوسېږل یاړې سره تعلق ساتم. د دې مردان یم او ټول نه مخکې ستاسو ډېره زیاته شکریا، ستاسو د ټول ټیم ډېره زیاته شکریا چې تاسو دومره لنډ تنګ ټایم کې موږ ته ټایم راکړو. مننه کوو ستاسو جي. بل جي تاسو چې دا کوم ځای کولو کړی دی که نه نو دا تاسو د چې کوم خلک نشه کوي آیس کی پوډرز کی د دې علاج کوي که نه دی وایي تاسو وایي چې دی ووړي نو دا سرکاري دی که دا پرایویټ دی؟ دا سره دا ویلفیر ارګنایزیشن دی، سوشل ویلفیر ارګنایزیشن. زمونږ KPK کې ټوټل 11 برانچز دي. زمونږ چیرمین صاحب ساجد الله صاحب، زمونږ چې کوم مشران دي فاروق صاحب دي، زبیر صاحب دي، بهریاز صاحب دي، دا ټول بس د هغې محنتونه دي، هغې رنګ راوړی دی. دې نه مخکې مونږ شب قدر کې ځو. ما شب قدر نه پس ما ورته ویل چې زموږ مردان کې خپل سینټر شته دی، تاسو سینټر کلو کړی ولې نه چې زه د خپل مردان خلکو دپاره خدمت وکړم. د هغې نه پس دلته کې راغلو نو مردان کې هم داسې ډېر ښه خلک، ډېر ښکلي خلک دي، ډېر ایجوکیټډ دي، ویل فیملی سره تعلق ساتي. خو بس د بدقسمتۍ نه ډیسیز رانیولي دي او دا چې دې رونیسي نو د دې نه ځان خلاصول لږ ګران وي. نو بس لګیا یو پوره کوشش کوو انشاءالله خپل محنت کوو او کوشش او خیال هم دا دی چې دې ته یو روحانه زندگی ورکړو. بل جي پوښتنه دا کوو که نه چې تاسو دا کوم خلک د علاج کورس څونه وخت دی؟ د دې سره 3 months ریهیبلیټیشن دی. په هغې کې د دې ډفرنټ سیشنز دي، ډفرنټ اکټیویټیز دي. صرف دا نه ده چې دې موږ دلته کې راولو، دې موږ بس کمره کې بند کړو تش میډیکیشن نه. د دې ټریټمنټ چې کوم دی دا سایکالوجسټ سیشنز په دې کې شته، ماینډ تھیرپي پکې شته، باد تھیرپي پکې شته، مختلف قسم اکټیویټیز دي، ایکسرسایز دي. نو هغې سره دا هیبټ چینج کول دي اصل که نه دي چې کوم هیبټ اغوستی دی د دې ریهیبلیټیشن کې واپس چې کوم دا هیبټ دی نو دا چینج کول دي. نو دا ډېر یو مشکل کار هم دی، الله دې راته اسانه کړي. هو بس بل تپوس دا کوو چې یاره لکه د دې خو ژوند داسې وي د دې خو نشي مازغه هم ختم کړي وي، د دې به خبرې هم وي سختې وي، دې به تاسو ته سیوا خبره هم کوي نو هسې برداشت لږ ګران غوندې کس دا به څنګه برداشت کوئ تاسو؟ دا الله دونه غټه سینه درکړي چې د دې دا خبرې تاسو وړئ دا ډېر ګران کار دی. سره دا جسټ پیشنټ دي که نه، دا خو بیماران دي او بیمار چې کوم دی هغه داسې بیماران دي چې دوی له د ډرګس چې کوم دی بیهیویر چینج کړي، دوی له بیهیویر کې کوم دی اګریشن پیدا شوي نو هغه اګریشن کو څه ټایم کې دوی موږ ته کنزل هم وکړي یا څه ټایم کې سوار هم وکړي. نو زه دوی ته وایم چې یو آر جسټ مای پیشنټ. ته زه سره پرسنل کېږم ځکه نه چې زما او ستا پرسنل کېدو منځ کې څه شته نه. موږ ته میډیکل ایتکس دا ښولي دي چې پیشنټ از جسټ پیشنټ. ښه رویه به ساتي لکه مطلب پیشنټ یو پیشنټ سره داسې رویه نشي ساتلی کو چېرته هغه څه نیمه خبره سیوا وکړه زه هم ورسره سیوا وکړم نو زه بیا ډاکټر نه. بل پوښتنه دا کوو که نه چې ستاسو د دې 3 میاشتو خرچه څونه ده یا د میاشتې څه حساب دی د دې دا خرچه څوک برداشت کوي؟ دا تاسو هغه فیملی به برداشت کوي که تاسو به برداشت کوئ که حکومت برداشت کوي؟ دې باره کې لږ پوه کوئ. سر موږ خو ډېر مینیمم ډېر کم فیس سره موږ پیشنټ ایډمیټ کوو. وجه هم دا ده چې د دې ځای خلک ډېر چې کوم دی میډل کلاس غریب خلک دي نو موږ یو داسې فیس ایښی دی چې هغه هر یو فیملی برداشت کولی شي. هغه افورډیبل فیس دی. نو زه خاص کر دا درېیم څلورمه ویډیو ده چې زه د مردان مخیر حضرات ته یا چې کوم ګورنمنټ اف پاکستان دی یا ګورنمنټ KPK یا مردان چې کوم ګورنمنټ دی که نه نو زه ورته دا وایم چې تاسو اون سره لږ غونته کې زموږ په بیک اپ باندې ودرېږئ، لږ موږ سره کومک کوئ. نو داسې ډېر خلک دي چې هغې نشي افورډ کولی، دا افورډیبل فیس هم نشي افورډ کولی. څه وخت کې خو حکومت دا خبره کړې وه چې موږ به دا سیز ختمو، دا نشه به ختمو، د دې به علاج کوو، دې ته په یو ښه ژوند ورکوو که نه. نو آیا تاسو څه وایئ که هغه سیز ستاسو طرف ته راشي او تاسو سره چې کوم دی ودرېږي نو چې کوم خلک وسدار وي هغې خو برداشت کوي که نه، چې کوم خلکو وس نه کېږي هغه فیملی کمزوري وي، غریبانان وي، هغې د غواړي چې دا د نشې نه واوړي خو
فیس نشي جمع کولی. نو تاسو لکه څه وایي که مثال په تر هغه څیز زموږ طرف ته راشي او هغوی موږ سره سپورټ وکړي نو تاسو به د دې علاج وکړئ. ګوره سره موږ سره یو پلیټ فارم دی، موږ سره هاسپټلز دي، موږ سره ډاکټرز دي، موږ سره سایکالوجیسټ دي او موږ یو پلیټ فارم جوړ کړی دی. نو کو ګورنمنټ لوک کوم ته موږ سره په بیک اپ باندې ودرېدو نو دا سیستم چې کوم دی ان شاء الله زه وایم زما چې کوم سوچ دی نو زه یم چې دا به روان شي او دا سیس چې کوم دی دا به کم شي، ځکه چې موږ یو پلیټ فارم جوړ کړی، موږ په یو لار روان یو نو موږ ته صرف دغه برابرول دي که نه دي روشن شو د دې میډیسن شو یا د دې پورټیبل فیس شو چې هغه موږ ته ګورنمنټ موږ سره څه لږ تېر ودرېږي نو انشاءالله زموږ پوره کوشش په دا چې دا سیس ختم کړو، ځکه چې ډېر ښه ځوانان ډېر ښه مشران ډېر د کار والا خلک یې رانه راګیر کړي دي. ډېره مننه او موږ د ټایم راکول او موږ سره چې کم دلته دا کم د مریضان موجود دي که نه د نشې والا دې سره به هم خبرې کوو چې د دې په حواله سو یا دلته یا خفه دي یا خوشحاله دي دا دي چې د دې کم خدمت کوي نو د دې سره یې رویه څنګه ده نو د دې په حواله به موږ د دې نن تپوس کوو چې دې درمونو تاسو وکړئ چې څنګه موږ د ډاکټر صاحب سره خبرې وکړلې چې هغوی دلته د مریضانو علاج کوي چې دا تاسو ته ښکاري دلته دا ناست دي که نه او دا زما کیمرامین به تاسو ته وښیي چې دا کوم دا دلته موږ سره ناست دي چې دوی نشې کوي خپل ژوند برباد کړی موږ دې دا ریکویسټ کوو چې دا کار مه کوئ او چې دا کوم تاسو دا شاته دا جال ښکاري که نه دا دروازې ښکاري او دا جیل نه دی دا هسپتال دی خو دا ولې نن دې کې د دروازې شاته دا خلک پراته دي دا د دې د یوې غلطۍ د وجې دوی مړی نه دی کړی دوی نور څه نه دي کړي چا سره څوک څپېړه نه ده کړې خو د دې وجې چې دوی خپل ژوند په خپله برباد کړی دی د دې شاته دغه یو وجه ده. نو زمونږ هم دغه خواست دی چې څومره خلک هم دي او څومره خلک هم موږ ګوري که نه چې دا کوم دلته ناست دي که نه نو مهرباني وکړئ چې نشې مه کوئ دا چې نن دوی ناست دي دوی به هم ښه خفه دي خو وجه څه ده نشي اورېدې مجبوره دي منې کېږي نه دي کې دننه دې نشي خپل یو ځای جوړ کړی دی د هغې د وجې چې کوم دی نن دي د نشي نه نشي اورېدلی کاکا نه به تپوس کړو. السلام علیکم کاکا. علیکم السلام. کاکا نوم دې څه دی؟ عبدالخالق. د کوم ځای؟ زه ډېره شاپکا د محمد جیسا یم. کاکا دلته څنګه خوشحاله که خفې؟ خوشحاله یم سرجي په دې چې زه کوم نشه به د هغې عادت ناوخته یم او انشاءالله چې د دې ځای نه لاړ شي نو بیا به یې کې که نه پرېږدې به یاره چې الله غوښتي او الله دې راباندې پامي نه به یې کوم نو مخکې څه وایي کوئ به که نه به کوئ؟ انشاءالله تاسو راته دعوت وکړو او هدایت به راته زما د دې ځای نه دا یقین دی چې الله به راته کوي نه به کې نه به کومه نشه الله دې وکړي چې ته د نشې نه واوړې بالکل او ته چې د 2-3 میاشتې تېرې کړي که نه او لاړ شي نو ته به بل ته هم وایې چې ګوره نشه مه کوه ښه نشه ښه شی نه دی دا ژوند بربادوي دا د انسان زندگی ختموي. دا بل ملګری موږ سره دې ځای کې چې کوم دی ناست دی که نه د ده نه تپوس کوو چې تاسو ماشاءالله ښه ښایسته ځواني ده او په دې ځوانۍ کې تاسو په دې نشه ولې راوړې دی؟ سر جي ما خو نشه نه ده کړې لکه دغه شیان نه څه مسله ده که نه نو څنګه نشه نو دلته ولې راغلی؟ دلته راوستی یم هغه ورور راوستی یم او نشه مې نه ده کړې لکه دغه شیان هسې د مازغو کې مې لږ دغه غونډه کې راغلی دی دماغو مسله دی لکه تاسو نشه نه ده کړې ښه تاسو دماغو مسله ده دماغو مسله ده ښه او دا ملګری چې کوم دی د ده څه مسله ده؟ چې زموږ هم څه مسله نشته دی نو ولې دلته راغلی؟ بس هسې مازغو کې په فرح راغلی و د دې د وجې راغلی دي. نو ډاکټر صاحب خو وایي چې دلته کې نشه به مو کولی جي یو 2-3 میاشتې مو نشه کړې وه. څونه وخت نه یې کوله؟ یو 2-3 میاشتې مو کړې ده جي. نو ولې څه وجه په نشه راوړې دي؟ بس هسې ملګرو سره داسې ناست پاست و چې راوړی دي بس. ولې جي چې سړی ملګري سره کښېني نو ملګری به ورته وایي چې دا واله دا نشه وکړه بس دوکه شوي و جي. زه خو هم د ملګرو سره کښېنم دا ډاکټر به هم د ملګرو سره کښېني دا خلک خو ټول د دې ملګرو سره کښېني یار دوست ساتي نو مونږ خو یو ورځ دا ونه وي چې یاره مونږ ته ملګري وي چې راشه نشه وکړه مونږ له الله مازغه نه دي راکړي بس جي والدی رانه شوي دي بیا به نه کوئ نه دي الله دې وکړي چې ته د نشې نه واوړې ښه او دې ځای نه دا واده وکړه وایه ګوره چې زه به ګوره بیا نشه نه کوم ښه زما ګوره زما بیبي ما پسې خفه کېږي چې بچی مې نشه کوي الله دې وکړي چې د نشې نه واوړې ښه انشاءالله جي. نشه مه کوئ بل دې کې مونږ سره ارګري دا هم ولاړ دي
دنه تپوس کو چې دی سوي. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام سر جی بس ډیره غلطي م کړې وه ما داسې غټه نشه کړې م نه ده څه نشه به دې کوله؟ چرس مې سپیل جي او په هغې کې به زما چرس خو هم جي نشه ده که او جي زما نه په مور خفه وه جي مونځ او دس پاتې و الحمدلله زه تا نه بیبي ولې خفه وه؟ تا نه بیبي په دې خفه وه چې دا بچې ما غټ کړی که د سره ما دا شپې رونې کړي دي د ما د ده به ما چې کوم نه امتیاز هم پاک کړي تا ته به یې پیمپر هم اچولی که نه او بیبي به د ډېر امید و چې ما بچې به غټ شي زما خدمت به کوي ته په نشه راوړېدلې که نه. هغه احساس موږ ته وشو جي او بیا به داسې نه کوو د خپل مور به عزت کوو او بس د نشې نه هم توبه دی. نو دا به د دې ځای خبرې که نه کې به نه جي نه دا سچه خبره ده. الله دې وکړي که نه چې نشه نه کې او د خپلې بیبي د خپل داجي د هغې خدمت کوه. هغې تا سره سخت دې لپاره نه دي کړي چې ته راځې او دلته بس بیا نشه کې خپل ژوند بربادوې که نه د هغې به تا نه امید وي. قدرمنو دا ملګري چې تاسو یا د هغې خبرې واورېدې او الله دې وکړي تاسو هم دعا کوئ موږ هم دا دعا کوو چې دې د دې مردارۍ نه واوړي. قدرمنو ډېر مې زړه څه غواړي چې ووایم خو که زه هر څه مو ویم که نه نو الله موږ ټول دا سر را کړی مازغۍ م را کړي دي نو موږ په خپله سوچ هم ډک پکار دی که نه چوپ دغسې یو څو الفاظو او بل د دې دا خبره وه چې یاره موږ د دې قوم خدمت کوو حکومت له هم پکار دی چې موږ سره مرسته وکړي زموږ سره ودرېږي چې په کوم ځای کې دا خلک وي دا موږ راوړو د دې نشې نه یې واړو او چې دا کوم دلته کې وي که نه او دیم د دې ځای نه لاړ شي الله دې وکړي چې دیم د دې نشې نه واوړي. نو انشاءالله چې ټولو دا واده ده چې نشه به نه کوئ که نه چې دې نه لاړ شئ که نه بلکل به نه کوئ. ښه خبره ده دغه شان خبره ده چې نشه به نه کوي. او قدرمنو دا زموږ نننی پروګرام د دې په حوالو د دې معاشرې دپاره د دې دپاره چې دا خلک خطر ته روان شي زموږ د پروګرام مقصد تر چې موږ راکړو اجازه د الله په امان.